ته چې دې ته راغلی و داسې دومره فاصله د هغه اولیاء الله کلي ته هم وه وی الله پاک دې ځمکې ته وفرمیل چې د اولیاء کلي ته لږه نږدې شه نو یو لیش دا ځمکه را نږدې شوه او بیا د رحمت فرشتو هغه ځان سره واخیست ښه نو دې د صالحینو ځمکې ته نږدې بیا هم چې د کومو صالحینو کلي ته د تلو اراده کړې وه او روان نو د رحمت فرشتو یوړو خو حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمای چې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ممتدا سے فرمایلی قال قتاده فقال الحسن رضی الله عنه ذکر لنا انه لما اتاه الموت نأى بصدره وی چې کله دله مرګ راغی نو د خپل سینه د هغه صالحینو د کلي طرف ته واړوله خپله سینه د هغې طرف ته تاوکه نو د هغه صالحینو د کلي په وسیلې سره دته الله مغفرت نصیب چې د نیکانو صالحانو د نوم په وسیلې سره یا د هغوی د جوبې په طفیل باندې یا د هغوی په طرف د تلو د ارادې په وسیلې سره د انسان دومره مشکلات اسانیږي د هغوی ذات مبارک به د خلقو د مشکلاتو د اسانېدو دپاره څومره لویه وسیله وي لکه ګورئ 5 نمبر په مسند احمد جلد نمبر 4 صفحه 48 او په صحیح ابن حبان جلد نمبر 16 صفحه 439 او په بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوہ خیبر جلد نمبر 4 صفحہ 1541 او په ابو داود شریف کتاب الطب کې جلد نمبر 4 صفحہ 12 کې دا روایت را نقل کړی دی چې عن یزید ابن ابي عبید رضی الله تعالی عنہ قال رأيت اثر ضربة في ساق سلمة رضی الله تعالی عنہ حضرت یزید بن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کئی چې ما د حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ په پنډه باندې د گزار د چوٹ نشان ولید فقلت یا ابا مسلمین ما هذه الضربه ما ورته چې ابو مسلم سے دا نشان د څه شي دی دا نخه د څه شي ده فقال هذه ضربه اصابتنی یوم خیبر نو دراته په جواب کې و فرمایل چې دا چوٹ ماته د خیبر د جنگ په ورځ باندې رسیدلی و ما باندې دا گزار لګېدلی و فقال الناس اصیب سلمة خلق وی بس دې مرګ ته ورسېد د دې ژوندی نه پاتې کېږي فاتیت النبی صلی الله علیه وسلم زه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک لراله فنفس فيه 3 نفسات زماغ چوٹ نبی علیہ السلام 3 کرت دم کر 3 شوف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو فمشتکیتها حتى الساعه تر دې وخت پورې ما ته تکلیف نه محسوسېږي په خبره دا نبی علیہ السلام 3 ځل زما په چوٹ باندې دم واچولو د حضور اسلام په دم مبارک باندې الله پاک ما ته داسې شفا راکا چې تر اوسه پورې ناغه د چوٹ درشته او نه زخم شته شپږم نمبر د دنیا په مخ چې څومره مشکلات کاغه د رزق تنګي ده که بیماری ده که اولاد نه پیدا کېدل که قرضداري ده یا نور حاجتونه دنیاوي دي دا ټول د کفر او د شرک په مقابله کې هیڅ هم نه دي که یو کس سره ډېر مال او دولت وي یا د بدن په لحاظ د روغ صحت خاوند وي یا یې ډېر اولاد او ځمکې وي او چې د ایمان دولت او سرمایه ورسره نه وي نو د ده بیړه تباه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په طفیل او وسیلې سره چې چاته د ایمان لوی دولت میلو شي او د کفر د تیارو نه د ایمان پرناګانو باندې مشرف شي دا به څومره لوی مشکل اسانېدل وي او دغه ذات به څومره یعنی لوی وسیله وي
نو دې ته لږ غوندې فکر وکړئ. په صحیح ابن حبان جلد نمبر 16 صفحہ 107 او په مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 319 او په شرح السنہ د امام بغوی جلد نمبر 13 صفحہ 306 او په مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ 1938 کی دا روایت را نقل کړي چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې زما مور محترمه مشرکه وا، ما باغی ته د اسلام دعوت ورکولو، ما یو ورځ هغې ته د اسلام دعوت ورکو، هغې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په حق کې داسې یو خبره وکړه چې هغه په ما باندې ښه ونه لګېده. زه د جړا په حالت کې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لرالم. ما ورته وی چې د الله محبوبه ما سو پیری خپل مور ته د اسلام دعوت ورک، لیکن هغې انکار وکړ. نن مې چې ورته اسلام دعوت ورکو نو هغې ستاسو مبارک په باره کې داسې خبره وکړه، داسې الفاظ د خولې نه وویستل چې هغه په ما باندې ښه ونه لګېدل. خو تاسو مبارک زما د مور په باره کې د الله جل جلاله نه دعا وغواړئ چې زما مور ته الله تعالی هدایت نصیب کړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کړي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زما د مور د پاره د هدایت دعا وغوښته. وای زه د خپل کور طرف ته په خوشحالۍ روان شم. کله چې دروازې ته ورسېدم او دروازه مې ووهله نو دروازه بنده وه او د اوبو د شړپاري اواز زما غوږ ته راغی. وای زه پوه شم چې مور مې لامبي. کله چې هغې ولامبل بیا یې ما ته دروازه کوله وکړه او چې څنګه ما ته مخامخ شو وی بچیا غوږونیسه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د ډېرې خوشحالۍ نه په ما باندې جړا ولګېده او زړه کې مې ووی چې د حضور علیه السلام دعا زما نه مخکې زموږ کور ته را رسېدلې وه. زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته رالم او ورته مې وی چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک مشه، ستاسو مبارک دعا قبول شوه او ستاسو مبارک په برکت او وسیلې سره الله زما مور ته الله پاک هدایت نصیب هغې ایمان راوړ. وی حضور صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی حمد او ثنا بیان کا. بیا ما ورته عرض وکړو چې قربان اوس رالی یو بله دعا وغواړئ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې قربان اوس رالی یو بله دعا وغواړئ. هغه دعا داره چې زما او زما د مور محبت الله تعالی جل جلاله د خپلو بندګانو په سینو کې واچي او زمونږ په زړونو کې الله پاک د مؤمنانو محبت واچي. دا دعا م راله وغواړئ. وی د دې ورځې نه پس داسې یو مسلمان پیدا نشو چې زما ذکر یې اورېدلی دی او یا یې زه لیدلی یم او ما سره یې محبت نه یې کړی. څوک هم چې د هغه نوم واوري رضی الله تعالی عنہ ورسره وایي. او ابو هريره رضی الله عنه واقعي په دې ټولو صحابه کرامو کې رضا نوم په زړه باندې ډېر ښه ورځي، ځکه چې د هر څه پرېښي او د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره په مسجد کې په صفه باندې وناستو او تقریبا 6,000 زیات حدیث مبارک دته د نبی علیه السلام یاد دا غیر روایت د کړي. وم نمبر په دلائل نبوت په صفحه 489 او په مستدرک د حاکم جلد نمبر 2 صفحه 672 او په خصائص الکبرى د جلال الدین سیوطی کې جلد نمبر 1 صفحه 6 او په تفسیر روح البیان
زیر آیت فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم دا روایت را نقل کړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث مبارک راوی دی چې کتاب الوفا کې علامہ سمهودی رحمه الله را نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې کله د آدم علیه السلام نه په جنت کې اجتهادي خطا سرزد شو او د زمکه ترا کوس کړې شو نو د زمکه په مخ باندې 300 کاله الله پاک ته وجړل لیکن د الله د رحمت رجوع ور باندې نه کېده بیا د الله پاک جل مجدوه په دربار کې یو دعا وکړه 300 کاله پس اللهم إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم أن غفرت لي یا الله زتانه د محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله سره سوال کوم چې ته ما ته زما هغه اجتهادي خطا معاف کله چې د دعا ول استاد آدم علیه السلام مبارک وی الله پاک جل مجدوه ورته فرمایل چې قال یا آدم الله پاک فرمایي چې آدم علیه السلام کیف عرفت محمد صلی الله علیه وسلم ولم اخلقه تا زما محبوب علیه السلام سو پیجن حال دا دی چې هغه تر اوسه پورې مالا په لباس بشری سره دنیا کې پیدا کړي نه قال رب لما خلقتني بيدك آدم علیه السلام الله تعالی ذکر چې الہ العالمین کله چې زه په خپل قدرت سره پیدا کم ونفخت فی من روحک او ما کې خپل روح را پوک وه رفعت رأسی ما خپل سر مبارک پورته ک رأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د عرش عظیم په بازوګانو باندې او کاته چې لیکل شوی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه طیبه د عرش عظیم په بازوګانو باندې لیکل شوی و فعلمت پس زه پیشم انک لم تضف الى اسمک چې ته د خپل نوم مبارک سره نه پیوس کې نه یو ځای کې الا احب الخلق الیک مگر هغه څوک چې هغه به تا ته په ټول مخلوق کې زیات محبوب وي فقال صدقت یا آدم الله پاک ورته فرمایي چې آدم علیه السلام رښتیا دی فرمایي صدقت یا آدم آدم علیه السلام رښتیا دی فرمایي انه لا حب الخلق الی یقینا شان داده چې دا محبوب پاک صلی الله علیه وسلم ما ته پټول مخلوق کې ډیر زیات محبوب دی ځکه حبو صيغه اسم تفضیل دا ډیر محبوب دی رات و اس سالتنی بحقه چې د دومره ډیر لوی محبوب صلی الله علیه وسلم په توفیل او وسیله سره د مان دی وخت کې سوال وکړ فقد غفرت لك زما ته بخنه کړی دا او بیا ورته فرمایل ولولا محمد صلی الله علیه وسلم ما خلقتک که حضور صلی الله علیه وسلم پیدا کول دنیا تر علیګل زما غرض نه وي تب من پیدا کړي نه وي دا ګوري عبدالرحمن جامی رحمه الله فرمای اگر نامی محمد را نیا وردی شفیع آدم نہ آدم یافتی توبہ نوح از غرق نجینا کہ آدم علیہ السلام نے حضور السلام نم مبارک اللہ تا پا وسیلہ کی پیش کرے نوے دا آدم علیہ السلام توبہ بم قبول شوی نوا او نبا کشتی دا نوح علیہ السلام دا طوفان نوح نا نجات من دیوے دا طول برکت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکو چې آدم علیه السلام او نوح علیه السلام الله ته په وسیله کې پیش کړو او بلدار چې د آدم علیه السلام په تندی مبارک کې او د نوح علیه السلام په پش مبارک کې د نبی علیه السلام نور محمدی صلی الله علیه وسلم موجود دا غي برکت
اتم نمبر امدارنگی پا 14 پارا سورہ یوسف آیت نمبر 96 کی دا اللہ جل جلالہ مبارک ارشاد چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته وفرمایل چې دغه وخت دی په مصر کې ورته وفرمایل اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرا تاسو زما دا قمیص مبارک یوسی او زما دا والد محترم دی یعقوب علیہ السلام په مخ مبارک باندې واچوي نو دا غسترګو مبارک ته به نظر دوباره راشي کله چې غرونه رااله د مصر نه او دیکي کوم کس چې د یوسف علیہ السلام قمیص مبارک په وینو لړلې پلار لراوړو کم زوی نو هغه ورته وی چې دا قمیص مبارک بم زه خپل والد محترم لوړم ځکه چې دا ملامتیا په ځکه قمیص مال را کړو اوس چې د زیری وخت دی نو تاسو به وړئ نو ورته وی بس تاسو دلته قرار کینې او زم نو هغه را روان شي او چې کله الله جل مجدو فرمای فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا بیا چې زیره ورکون کې راغی او هغه قمیص مبارک د هغه مبارک په مخ مبارک باندې واچولو د یعقوب علیہ السلام بینای بیا واپس ترګو تراله د دې ایت کریمه نه ثابته شو چې د کوم یو سیز نسبت هم د انبیای کرامو علیهم الصلوات و تسلیمات او یاد صلحاء